الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له هو الأول والآخر والظاهر والباطن وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما واتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا قد آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما آمنت بالله صدق الله العظيم. درود شریف ہوئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت. نهم تاریخ د جماد الاولا سوار لسوا او 15 هجری دا د الله په فیصلو د الله کورتا د الله د عبادت په غرض باندې راغلیو. قرآن کریم الله رب کریم مونږ او تاسو ته د زندګۍ د تیرولو د پاره یو قانون را لېږلی دی، یو لایحه عمل او ضابطه حیات الله مونږ له را لېږلې ده. هغه انسان به کامیاب وي د چا زندګۍ کې چې د قرآن رهنمایي وه، او هغه انسان تباه دی، نقصانی دی چې د چا په زندګۍ کې قرآن سره تعلق نه وي. قرآن کریم د وفا کتاب دی او مونږ او تاسو نه قرآن وفا غواړي. وی د الله بنده ما سره دنیا کې وفاو کا، نو قبر کې، ذلقدن کې، قیامت کې، پولیس رات کې بزتا سره وفا کوما. د دې دین او د قرآن د زده کړې د پاره خلقو با مزل کولی، سفرونه به کولا د دې د پاره چې دا علم د قرآن زده کی. تاسو اورئ د علماء کرامو نه چې امام بخاری رحمه الله د الله د پیغمبر د یوې خبرې د زده کولو د پاره یو میاش مزل کړو. سیدنا
جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ چې صحابی د رسول له مشهور د الله د پیغمبر د یو خبرې د زده کولو د پاره یو میاشت غم مزل کړی دی او نبی فرمایلی من سلک طریقا یطلب فیه علما سهل الله له به طریقا الى الجنه سوچ روان شو په یو لاره په دې غرض چې دین زده کما وی دا وړه خبره نه ده په دې ګرځېدو باندې چې ته دین زده کې دې باندې الله تعالی جنت ته لاره کولاوي سبحان الله او بیا وی وان الملائکه ډېره درنه خبره ده وان الملائکه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع یو سړی روان دی ځوان دی بوډا دی قرآن زده کوي د پیغمبر پاک حدیث زده کوي د دین خبرې زده کوي وی دا دا ګرځېدل دا لین دین دا راشه درشه دا دومره قیمتي ده دومره قیمتي ده چې الله د عرش نه نورانی فرشتي را لېږي هغه فرشتي دی له وزرې غوړی چې ای د دین زده کوونکیه ته په یو ډېر لوی محنت کې روانې ستا دا قدم ډېر قیمتي دی دا په ځمکه د ایښودو لایق نه دی دا د نورانی فرشتو په وزرو د کېښودو لایق دی سبحان الله او مونږ او تاسو ټول طالبان یو ښه د علم زده کوونکي یو مونږ چې د جمعې له راځو څه له راځو خو چې څه خبره یې زده کړو که نه مونږ هم چېرته کتاب وګورو نو چې څه خبره مونږ یې زده کړو هغه تاسو ته ووایو دا تبلیغ والا چې ګرځي دا سره باره ګرځي خو چې دین یې زده کړي که نه دین یې زده کول الله ته ډېر خوښ دي ښه دین یې زده کوئ دین یې زده کول الله ته ډېر خوښ دي تاسو واورئ وای حدیث دی چې د قرآن یو آیات دی زده کو عمل دی پې وکړو د سلو رکاتو نفلو نه زیات ثواب دی داسې ده که نه ته په هفته کې هم سل رکاته نفل نشي برابرولی که برابر بکې او د قرآن یو آیات روزانه زده کېږي ګوره ښه نو سل رکاته نفل د ثواب دی مفت ای برابر نه دی اوچت دی تینا او د علم یو باب دی چې زده کو برابر خبره ده که تا پې عمل کړی او که نه دی کړی صرف د علم په یو خبره یو باب زده کولو باندې الله د زر رکاتو نفلو نه زیات ثواب ورکوي د علم باب سره ډوډۍ خورې د پیغمبر پاک طریقه پکې څنګه ده دا د علم یو خبره شو جمعات ته راځې جمعات نه وځې د پیغمبر پاک طریقه څنګه ده واده کې د پیغمبر طریقه څنګه وه مړي کې څنګه ده او دس کې فرایض څو دي دا د علم ځان له خبرې دي مانځه کې فرض څو دي سنت څو دي دا چې سړی زده کوي دا ډېره قیمتي خبره دا کوم آیات چې ما ویلې دی کې الله رب کریم د یو دو پیغمبرانو واقعه بیانوي ډېره ښکلې واقعه ده ښه مونږ له تاسو له پکې ډېر حکمتونه پراته دي امام بخاری رحم الله دا حدیث نقل کړی دی چې علم پسې سفر وکا علم پسې وځه د مور غېږه کې څوک ملا کېږي نه علم پسې به سفر دا کې موسی علیہ السلام تقریر کولو اوس چې تقریر کوي او پیغمبر کوي او بیا موسی علیہ السلام جلالی پیغمبر جذباتی تقریرو
نا تقریر په خلکو به ډېر اثر کولو. یو سړی ورته پاسېدو، دا د موسی علیه السلام صحابي دی، ځکه ایمان یې پرې راوړی دی. او ورته پاسېدو، ای موسی علیه السلام، تا نه لوی عالم شته؟ د دې سړي سوال مقصد دا و چې په مخ د ځمکه به تا نه لوی مولا وي؟ د دم دا مقصد دی چې نشته په مخ د ځمکه. ښه، موسی علیه السلام ورته وایي نه، زما نه لوی عالم په مخ د ځمکه نشته. خبرې ټیک ده، ځکه په مخ د ځمکه باندې په انسانانو کې د لوی علم خاون هغه پیغمبر وي، او موسی علیه السلام پیغمبر دی. لیکن حدیث کې راځي لم یکل العلم الی الله، الله له علم ونسپارلو. پکار دی چې څه ویلې وي چې الله ډېر لوی عالم دی، وفوق کل ذی علم علیم. هر یو عالم د پاسه عالم شته. تاسو اورئ کنه امام مالک رحمه الله لوی عالم دی، صاحب د مذهب دی، ناشنا علم ول الله ورکړی دی. او نبی علیہ السلام د د راتلو نه وړاندې د د پیشنګویي کړې وه، یضرب الناس اکباد الابل. امام سیوطي رحم الله تبییض الصحیفه کې دا روایت نقل کړی دی چې خلک به اوښان ستړي کوي، عالم پسې به ګرځي، عالم به په مخ د ځمکه نه وي، که میلاویږي نو مدینه کې به میلاویږي چې هغه امام مالک رحمه الله دی. سبحان الله. نبی وایي دا لوی عالم و. هغه امام مالک په منبر ناست دی، تپوسونه ترې نه کېږي. 40 تپوسونه ترې نه شوي دي، 40. په 40 تپوسونو کې د 4 جواب ورکړی دی، او دا 36 سوالونو باره کې وي ما ته پته نشته. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه اغلط فتوا رااله چې جی نکاح وتړلی شوله، خو د نکاح په دوران کې نکاح خوان نه مهر هیر شوی دی، ایجاب او قبول شوی دی. لیکن مولانا صاحب چې نکاح تړله استاد جی نه مهر هیر شو، سبا کو. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ورته ویلي نکاح خو شوی ده، نکاح کې څه مسله نشته، پاتې شوه مسله د مهر. وی ماله یو هفته ټیم راکئ. په موقع ور سره جواب نشته. دا که زه ورته وی ځان نه به م شوتې ویشتې وې که نه، د شوتو والا نه و. یا میاشت رخصت یې غوښتی دی، میاشت بعد خلک رالل جي، نو منبر ته وختو، د الله حمد و ثنا ویله، بسم الله ویله وی انی ارا لها مهر مثل الله وکس ولا شططا. وی زما د خپل کمزور علم مطابق دا خیال دی چې کومه زنانه نکاح ټیم کې د هغې د مهر یا دهاني ونه شوله، هغې له به مهر مثل وي، چې کوم مهر د دې جینۍ د پلار په خاندان کې چلیږي دی ته مهر مثل وی، زیاتې کمې پکې نشته. خو واورئ که دا خبره حق وي، ما به چېرته د الله پیغمبر نه اورېدلي، خو اوس رانه هیره ده. او که دا خبره غلطه وي، زه عبدالله ابن مسعود نن هم د دې خبرې نه واپسي کوم، او 10 کاله او 20 کاله بعد هم واپسي کوم. سبحان الله. دې ته وایي علم والا. سړی ورته پاسې مبارک شه، تا خبرو کو ما ته رایاده شوله د الله پیغمبر په منبر ناست و، دا تا چې څنګه ویلې دقسې خبره د الله پیغمبر کړې وه. الحمدلله. نو موسی علیه السلام ورته ما نه لوی عالم نشته. الله پاک ورته وایي نه که نشته. مجمع البحرین یو ځای دی، 2 دریابونه جمع کېږي، هلته کې یو عالم دی، لاړ شه. موسی علیه السلام ځان سره خپل یو شاگرد بیان روان
قرآن وی وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. وے شاگرد رازا دوار زو زکا اگت سفر دے یوازی ندا پکار دو کسان پکار دی زبد امیری ما تبا می ماموری دوار بزو او ترکم بزو حتی ابلغا مت بدوم رنی خمالو گوگوت کو زکا رما مقصد پکی دا دے حتی زمبا زمبا روان بے ما پیزار بمی اشلیگی جامی بمی زڑیشی سر کے بمی سپینو لگی خو مزل نپری دما چی علم راتنی ملاو شوے. سبحان اللہ. زمبا روان شو دا شاگرد سوگ رے دا نم دے یوشع ابن نون دا مڑو کے سڑے نہ دیکھا یوشع ابن نون علیہ السلام دے دا موسیٰ علیہ السلام شاگرد دے او دے دا موسیٰ علیہ السلام دا وفاتنا سمود بعد دت اللہ نبوتم ورکڑے رے. سبحان اللہ. او دا بارکی او مشہور روایت امام مسلم رحمہ اللہ نقل کڑے رے. روایت بالکل درست دے. پا بنی اسرائیلوں کی دا ہفتے دا ورز عزت دا فرض و لازمو اغیب دا خالی دا ورز قدر کولو لکه مونگ دا جمعی ورز کو کنا اغیب دا خالد ورز قدر کولو. حضرت یوشع علیہ السلام خپل امت جنگ دا پارا را بیدار کڑلا رازی نن بدی کافرانو سر جنگ کو دا جمعی ورز وا او چکل دا لخکر تیاری دو نمازی گر منشوے رے نا وقت رے او نور ڈوبی دو تنیز دی دے. علماوی کدا نور ڈوب شوے وے بیادبی دی معافی اعتراضو نکی شاید چی پیغمبر تا نقصان ملاو شوے وے زکا دا اللہ دا مخا حکم دے چی دا نور ڈوبی دو نا اڑان دے بدالا کا آزادے سبا پا دا بانی جنگ بندے اس نور سکا دا غرب سر باندے لگی دلی دا اوس نور پا غرغر بانی دے ڈوبیگی او دلتا لخکر تیار دے سبکیگی. اے پیغمبر دیر لوی امتحان کی گیر شو لیکن پیغمبرانو اعتماد پا اللہ بانی دیر سخت دے دیر کلک دے. آغا یوشع علیہ السلام زر اللہ تا پا سجدہ بانے پری وطلا وی جڑل بیا سر راپورتا کونور تیدا سے اکتل وی انکی مأمورتن وانا مأمورنا. اینورا تا دا اللہ دا مخا حکم دے چی سار راخی جا ما خام پناکے گا ما تمنن دا اللہ حکم دے چی دنورد ڈوبیدون اوڑان دے بدالا کا آزادے. تم دا اللہ پا حکم روانے زم دا اللہ پا حکم بانے روانے ما تم دا اللہ مخلوقی زم دا اللہ مخلوقی ما تم اللہ تا محتاج نزو پیغمبرم اللہ تا محتاج نزو خسنویم خسوال و حکم چی اللہم حبسها الینا شیعہ. اے ربا دا ٹول کائنات ستا اختیار کرے زنن ستا پیغمبر تا یو جڑا کوما او جڑا دادا چی اقلونا دا انسانان خدا خبران منی خود رب اللہ تا سوال دے اللہ دا نورم دلتا ادروا چی مخ کی نور لاڑ نشی. حدیث کے رازی فَحُبِسَتْ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ نور ادریدو مخ کی نزی
دا جنگ شو کافر تختیدلا داغی مڑیم سنبال کل شہیدانم سنبال شو مالی غنیمت مسوزولو داغی نباد نور ڈوب شو دا دمر لوی پیغمبر دے دا یوشا علیہ السلام پا دی سفر کی تلے رے دا پیغمبر معجزہ وخا روان دی ځان سره کب مئی دای په غړو کې پوخ کو په تبخی باندې تیلې کې واچولو په دې غرض چې لار کې با وګی کیګو نو خوراک به کول غواړي مزل کوي یوځه ته ورسېدل دمه کوي موسی علیہ السلام کانی تدا سړډو والا شاگرد وی زلګ و خود کېګما ته خیال کوا او چې را پاسو بیا بزو موسی علیہ السلام ودش ژوند پیغمبر دے خسر خوب پیرالو هغه شاگرد خدمت کې ولار دے هغه سور کړه کپ تبخی باندې تیلې کې پروت دے هغه ژوند شو سبحان الله او په تیلې کې ټوپونه کړلا بیال تیلے خلق لاو شوا او دی کبا دریاب تا ٹوپ کڑلا دا شاگر ورطا گوری او دریاب وبو تا چه سوا چه جغتے واپس بندیگی او دا کب روانو دے پس جغتے نبندی دو اس موسیٰ علیہ السلام دے کب جوندے شو دے دا حال نا خبر ندے کب ټوپونه کړي دی حال نه خبره نه ده کب د تیلې نه اوبو ته ټوپ کړل خبر نه ده اوبو کې سورنګ جوړ شو ده خبر نه ده شاګرد اورېږه چې استاد مې را پاسې حل به ورته ویما چې موسی علیه السلام سترګې وغړولې وایي زه چې زوخ سړي نه خبره هېره شوله خبره ته هېره شو روان شو خو چې لږ مزل یې وکړو موسیٰ علیہ السلام وردوی آتنا غدانا شاگرد غناشت راکا لقد لقینا من سفرنا هذا نصوا اگو راغا اگود سفر کڑیل تند استڑے شوے خود دی خوب نباد دمیم کڑی دا خوبیم کڑی دی خو چې لږ سفر یې کړی دی نو ستړی شو یاره وایي ستړی شو قرآن ته کښېنئ عقیده به م جوړېږي یاره وایي ته د اولیاو کرامت نه منې مونږ چې دې ځای نه پیر بابا ته ځو که نه پروا مو نی نه ستوماني نه ستړی والی او چې کله واپس راځو بیا ستړي کېږو وګوره کرامت دی وي دا کرامت نه دی سړیه وګوره موسی علیه السلام مزل مقصدی مزل کئی نستڑے کیگی خوچی بے مقصد مزل شروع کو ستڑیش تدیجی نزیستا مقصد پیر بابا رزک نستڑے کیگی واپس بیا مقصد بدل شی استڑے کیگی او زمان یو خبر او یو ډیره درنه خبره ده بیا خپل تعالی د نیکه کار او د بده کار کې دا فرق دی چې د ګناه کار لذي زړه بر ډیر خوشاله دمتوب لذي اجراګانو لذي شراب لذي غلا لذي قتل لذي د ګناه هر یو کار لچ روان اړه بری خوشاله خو چې واپس راځي اړه بری خپوي دا سره کنه او د نیکه کار داري چې ور روان اړه بری لکتنګي پریشان وي خو چې کله ال تورسېږي او بیا راځي زړه با مطمئن وي لړ مثال وګوره مونږ چې ریونډې چې مال زو دا اړه کې وی چې را سټیم برسو اول تبسی او سبنی لک زړه کې غم وی درد وی خو چې کله ورسېږو اطمینان ای سالور پنځش په ال د تیر شي سفر ده قسم ده چې کم ملګری ګوره او راضی مخنه نور روان ده تر او تازه را رواني نیکی ګناه کې دا فرق شته بهر حال وی استاد جی تا چې هغه کوم ځای کې تا سډډواله او مو خوب کولو ما نه خبره هېره شوله داسې چلو وی ښه وی ذالک ما کنا نبغي دقه ځای دی که نه
فارتد على آثارهما قصصا واپس په قدمونو را روانو چرالل دلدل علماء دو توجیحات عام علماء وی چې د غزه کې اخوا دې خو قتل خضر علیہ السلام ملاو شوی دی امام بخاری وی نه دا کب چې وبو کې پریوته او داسې سورنګ ځان پسې جوړ کو نو موسی علیہ السلام هغه سورنګ کې ورننه وته وبو مینس کې روانو چې وې قتل دا وبا دا سورنګ په یو جزیره باندې ختم شوی دی هغه جزیره کې یو سړی دی ودره صادر سپین ځان نه تاو کړی دی نیمه د سر لاندې راوسته نیمه د خپل لاندې پروت دی موسی علیہ السلام وی السلام علیکم آغا سترگی وغوڑو خلا صادر کی دن ندے وی وَأَنَّا مِنْ أَرْضِكَ السَّلَامِ پا دیزینو کی سلام کمزے کئی یا مطلب دارے چی سلام خو زما دین کی نشتا یا دل تا سوکشتا دینا دا سلام دا کمزی نرالو نو دی ورته وی خیر دی په د باندې غوټه راځي خیر دی خو ما ته توجه کوي که نیم لیدل خو ټولې وګورئ که را پاسه وی ګورئ دی دندې پیسې ورته ملو شي ما ته ګورئ سړیه وَأَنَّا مِنْ أَرْضِكَ السَّلَامِ دا دلته دا سلامونه د کم ځای نه رالل دی ورته وی موسی ما علیه السلام موسی بنی اسرائیل د بنی اسرائیل موسی یا واو را پاسې د ورغاړه وته کې ناستل خبرې اترې سره راغلی هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت منه رشدا زجی شاگرد لراغلم عجیزی د موسی علیہ السلام جیز شاگرد لراغلم تاسخ علم دے آغا علم چه ما سخ نشتا ز تال جولی د شاگردی زنگون د شاگردی ما تو ما شاگردی عیب نده دا خو فخر دے هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت منه رشدا زد شاگرد زنگون در لماتو ما تبع علم خیر علم براتا خیر اخو پیغمبر وحی ذریعہ بانی معلوم ہوا آورتوی انکا لن تستطيع معي صبرا یرا علم بدر تو خیمہ خطا کی برداشت کم دے زبکار کو مات با اعتراض کے انکا لن تستطيع معي صبرا برداشت در کی نشت موسی علیہ السلام ورتوی برداشت بکو ما خما شاگردے کی قبول کا خضر علیہ السلام ورتوی زما یو شر دے چیز یو کار کو ما پختانوی مٹ کے با آواز نکے کنا زچی یو کار کو ما مٹ کے با آواز نراکے حتی احدث لک منہ ذکرہ زدر تخفل بیٹو لکی سکم جلتی بنے کے زدر تیم دا کار دا سوی جی استاجی بس خبر ختم را زگا چی تم پیغمبری زم پیغمبر مو پیغمبر پخپل مرضی کارا نکی ما تبا اللہ حکمی نو سچے او کار کم با حکم خداوندی با کوما نو اعتراض با نکی دا ورتزکا وی چی موسیٰ علیہ السلام پخپل شریعت بانی مکلف دے دا بنوے چی موسیٰ علیہ السلام بیزای اعتراضو نکڑی دی خیال دے ساسولی کسی دا کچر موسیٰ علیہ السلام دا اعتراضو نکولے نو بیا خودے گناہگاری گی دے د خپل شریعت مکلف دے
خضر علیہ السلام چې کم کار اوس دین بعد کوي دا کار د موسی علیہ السلام په شریعت کې ګناه ده نو د خپل شریعت مکلف دی چې دا مخکې ګناه کیږي هغه ګوته نیسي کنه نو دته وی ګوره خیال دی ورته خبره خو ومنله اوس دته خو دا خیال لري چې به زما د شریعت خلاف یو کار کوي دی ورته استاد جی وعده ده د ګوره د خپل وعده خلاف ورزي نه ده کړې وی جی وعده ده د دا خیال چې دا به عام خبرې نو دته خدا پته نشته چې به زما د شریعت کراس کارونه کوي وی راځه دا قصه واورو بیا په اخره کې د موسی علیہ السلام ټوله زندگی را انغاړو ښا فانطلقا دواړه روان یا شاګر ور سره دی یا واپس شوی د دې خبرې څه فایده نه و چې شاګر ور سره وکنو دا فضل تبوسونه دي کنه لکه باید سړی وي د ابراهیم علیه السلام د ګډ غوښې چا وخوړې په خېټه د نالت شه تا سره هم د خېټې غم دی دا سابقه بود سپیرنګ تورو که سپینو نست ستا د سپیرنګ څنګه دی تا سره د خلکو ایله د سپو د رنګونو غم دی نبی علیه السلام چې معراج لتلو پیزارې په خپو وکنو جامې څنګه وي پټکې والی وکنو دا فضل تپوسونه دي ښه قرآن کریم دا فضل خبرې نه کوي بس مقصدی خبره را فانطلقا روان شو زی کشتے کے ناستل کشتے والا کرے غنڈولے خضر علیہ السلام جیب تلاس کو پیسے ورکے آ کشتے والا دے پہ جندو وی نا جیب کی واچ تاسو ته پیغمبر یو داستا ملمره ساسو په مونږ باندې حق دی ستا په مونږ حق دی بس روان دي پیسې وانه غشت چې دا کشته د سمندر منځ ته شو بس یکدم خضر علیہ السلام پاس ورو اچانک او تبر را خرب د دې کشته د ویخ نه یو تخته وکړه موسی علیہ السلام ورته داسې وکتل او ظاهر کې خدا کار د شریعت خلاف دی نو دی ورته وی اخرقتها لتغرق اهلها فوری اعتراض عجیبه کار کې یو خو کری د نوانه غشتا مفتو کې راوسته نیکی ومنو تا ولا کشته ما تکړه مونږ غر کې سناشنا کار دیو کو استاد جی زر زر صادر دولی نه کوز کو هغه کم زنه تختاوخ کې دالته زر صادر کې خدا سوچ دلتا دونو کو چې د کشته مالک ول اعتراض نه کوي د کشته مالک اعتراض نو کو موسی علیہ السلام اعتراض کوي دغه کشته مالک خو خضر علیہ السلام په جندلو چې دا پیغمبر دی او دته د خاص خبر علم الله ور کړی خضر علیہ السلام ورته هو ما ته نه ویلی چې اعتراض بنه کې ارجو ساجي غلطي وش بیا ونه کوم ښا بس دې ځم خیر دې ډوم به زلو معاف کا کنه صادر ته ویلو بس صادر چې صادر لری کو کشته سورې دا روانه ده او بو ورته نه را دن کیږي موسی علیہ السلام پوه شو چې دې کې څه خبره شته الکه بس خپل وای بیا اعتراض نه کوم زه چې زو کشته نه پوښو مخ کې روان دي یو میدان دی او خلک لګیا دي لوبې کوي حتی اذا لقیا غلاما فقتله یو بالغ نوجوان دی دا بنوي چې معشوم دی باید سړی په قرآن او حدیث نه پوهیږي یاره وی موسی علیہ السلام معشوم وجلی دی وګوره قرآن وی غلامن معشوم وجل خو ګناه ده نبی علیہ السلام چې کله دته پیغمبري میلاوي دا او ښکارا کېده عمر 100 کالو وای کنه 40 سال صحیح ده 40 سال کې سړی معشومی کو بوډای خبیا چې معراج لتلو تقریبا دا سو کوئی د نبوت اتم ده او سو کوئی لسم ده چلو 48-49 سال عمر ده یا 50 سال او ده معراج لتلې ده ٹھیک ده کنه نو چې معراج لاړو او په شپږم اسمان کې
موسی علیہ السلام سره ملاو شو. نبی علیہ السلام وی غنم رنگ شکل او گارګوتی ویختیو ماته ستړي مشي وکړه. خو چې زه دا روان شوم نو موسی علیہ السلام په جړاش. جبرئیل علیہ السلام ورته ولې جاړي؟ ګوره د پیغمبر پاک عمر 49-50 سال دی، ٹھیک ده کنه؟ او موسی علیہ السلام وی اب کی لهذا الغلام، سبب دی معشوم د پاره جاړم. پیغمبر پاک دغه وخت معشوم، غلام وی ځوان تا. نو حتی اذا لقیا غلاما، ځوان سره ملاو شو لوبې کولی. فقتله، موسی علیہ السلام ته ورشه دنه دا سر وه چې لاړو بس خرب حلاله کو سړی. چې سړی مړ کو راغی ویا قتلت نفسا زکیه بغیر نفس. اوه استاد جی مړی دی را باندې وکړو، قاتل دی کما، غلط سړی دی را باندې، څه ګناه وه؟ موسی علیہ السلام ته خضر علیہ السلام وی چې ما تا ته نه ویلي چې تپوس به بې ځایه نه کې؟ یاره بس وی دې نه بعد به تپوس نه کوم، بس دا اخرنی ځل شو. دلته هم دا خیال رانغی چې زه خو د ده شاګرد یم، مصر نه راغلی یم او دا د علاقه د مجمع البحرین. دې سړی مړ کو، د هغه هلک ترونه ماماګان غږ نه کوي او زه ورته اعتراض کوم. دا خیال یې ونه کو. د دې هلک نامه وه جیسور او دا غلو شکمارو لاری به شکولې. نو الله د مخه حکم دا ووجنی. بیا روان شوی زه بس خیر دی. حتی اذا اتیا اهل قریة استطعما اهلها، یو کلی باندې رالل. کلی والا ته وی ملمانیو ډوډۍ راکې، کلی والا بې غیرته و. فابوا ان یضیفوهما، هغې ورته وویلې مونږه تاسو له ډوډۍ نه درکو. دلته یو نکته بیانوم بیا قیسې له راځم. قرآن وی استطعما اهلها، بیا وی فابوا ان یضیفوهما. نکته ده علما پی پویگی روٹی یو دا نامی ولا دو واغشتے. استطعما بیاوی ان یضیفوهما. دیکھی یو جوارا نکته دا مونږ وایو جی مړی یو کور کې وشو، د مړي په کور کې 3 ورځو پورې د هغې نه روټۍ خوړل حرام دی. بیا بعضې خلک وی نه جی دا خو مونږه نه دي غوښتي، د مړي کور والا په خپله باندې دا روټۍ تیاره کړې ده. زمونږ فقهای کرام وی وکره الطعام وکره الضیافه، ډوډۍ یوه ده خو دواړه خبرې منې دي. یو مېلمه تاله جنازې او دعا له راغلی دی، هغه مېلمه وایي اوږې مه ډوډۍ راکه، دا مېلمه بې غیرته دی، دا دېړو تاله راځي نه، دله روټۍ ورکول بد دي. وکره الضیافتو، مېلمه صرف دعا له راغلی، جنازې له راغلی دی، ته په خپله خوښه باندې روټۍ ورکې، دام حرام دی. ګوره دام حرام. یاره جی دا خو مونږ ته خلک وایي یاره جی نن خو درېیمه ده، مېلمانه به ډېري، په دې مېلمه دې کروړها لعنت وي چې ما باندې مړی راغلی او دې ما نه ډوډۍ تمه کوي، د دې مېلمه دې خدای بیخو. بس نن سبا زمونږ درېیمونه ودونه جوړ دي، روټرېګان به را روان یو کرسۍ به لګېدلي، الله مو وبخه ډوډۍ له راپاسئ. مونږ وروره پټکي مو له په سر کړي او ګیرې مو له غوړې کړي او پاکې جامې مچولې او ناست او تسبیح په لاس کې اړه او څه کې د مړي واده دی که نه؟ کم سے کم دی واده او مړي کې خو فرق پکار دی که نه دی؟ دا ګناه ده. ګوره جریر ابن عبدالله رضی الله عنه وی كنا نعد الاجتماع على اهل الميت وصنع الطعام من النياحه. 3 ورځې پورې د مړي کور نه ډوډۍ غوښتل داسې مونږ حرام ګڼل لکه په مړي باندې چې ویر حرامو. لما جاءنا جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد أتاهم ما يشغلهم. کله حضرت جعفر رضی الله عنه د مر خبر رالو
نبی علیہ السلام اعلانو کوي مدینه والا او تاسو جعفر او داغ بی بیانو داغ بی بی لو داغ بچو وارثانو لا ډوډۍ تیار کې باغی مړې راغله داینه دی ویلی چې ته ورشو ډوډۍ ته وخوره مو خوري داخه ټول مرکور کې خوري او بدرې مورز سترګې بقره وتلې او پر دو مړو پسې ذلیل روانه سیوا اې د خېټې سپیا ممنډه وادي ډوډۍ پس نو استطعما اهلها فابوا يضيفوهما وی مونږ لا ډوډۍ راکې وی یاره مونږ تاسو له نه درکو بس خلک نه هر روان کړ چې کلی نه وتل کلی کې یو لار ده لار کې داسې یو دیوال دی او هغه دیوال را پروزی کرک پکې راغلی دی موسی علیہ السلام ته خضر علیہ السلام یاله شابه شاګرده خټې مټې وکې بس سو کوئی فوری دیوال جوړ کو سو کوئی نه لاسې په داسې راخ کو معجزه ده دیوال جوړ شو بیا موسی علیہ السلام اعتراض لو شئت لاتخذت عليه اجرا مړ فضل مفت خلق لکارونه کې مفت کا پیسې باندې اغشته وکړ موسی علیہ السلام ته خضر علیہ السلام وی هاذا فراق بیني و بدا وړې نور نه شړې کیږي دا شاګردي استادي براته ډېر ګران شي نبی علیہ السلام وی کاس چې لیک صبر کړي و نو سنور خبره بم پکې راوته اوس ورته قصه کوي اوس واورخه وی دا کشته چې ما سوره کړله وی دا د غریبانانو لس غریبانانو په شریکه دا کشته او د هر غریب سره خاندانو مخکې یو بادشاہ دی هغه په زوره بیګار کولو روغه کشته به بیګار کې بوتلا نو ما دا کشته سوره کړله چې د بادشاہ نوکران وګوري چې دا کشته خو ټیک نه ده نو هغه به پریدي نو چې پریدي نو دی به ماښام له بچو له سیروړي اوسي او که دا کشته روغه وي نو بیګاله به د لسو غریبانانو ښځو او بچو به د نهرې نه شپه تېروله ما خو دا وکړه ټیک ده خبره هر چې دا الکو که نه دا غلام دا ما وجلی و د ده مور او پلار ډېر ښه خلک خو دا ډېر خنزیرو دا دې ته نږدې و چې دا د مور او پلار د بېدینۍ سبب ګرځېدلی وی الله ما ته ویلې دا وله مړ کا زه وله دې نه ښه بدله ورکوم ښه بدله څه وه الله پاک د دې زوی په ځای باندې د مور او پلار له لور ورکړله د زوی په ځای باندې لور ورکړله او هغه لور یو پیغمبر ته واده شوله او د هغې په اولاد کې الله او یا پیغمبران راولېږل او هر چې دا دیوالو که نه نو دا د یو دو یتیمانانو پلار یې مړو یتیمانانو د دې لاندې د دې پلار پیسې خزانه خخه کړې وه او ما ته الله ویلې د یتیم دې خدمت ته وګوره یتیمانان دي الله پاک دو پیغمبران موسی او خضر علیہ السلام ریو سلوی ورشي او د یتیم خدمت وکړي سبحان الله ایمای چې دا دیوال به اوچت کو سبا چې کله دا یتیمانان راشي بیا با د دین خپل خزانه رو باسي دا ان شاء الله که خیر را روانه جمعه کې به بیا یاد او خبره په دې به خبره کو چې دا خزانه څه شی وه او په دې کې څه سو پاغه کې ډېر نصیحتونه او به ان شاء الله را روانه جمعه کې وایو بهرحال اوس اخرنه خبره خلاصه خضر علیہ السلام درې کارونه وکړل یوی کشته سوره کړله دویم مړی وکړو درې مفت خلکو له دیوالو چت کو دی موسی علیہ السلام ته د هغه د زندګۍ نچوړ خولو اے موسی علیہ السلام تنن اعتراض کې نو اعتراض مکوا دا درې واړه کارونه تا سره شوي دي تنن په خضر علیہ السلام اعتراض کې چې کشته دي سوره کړه مونږه غرقه ولې ته مور په صندوق کې نوې اچولې دریاب کې نوې بوتلې کمزا چې ستا هغه صندوق چې ته پکې پروت یو د دریاب چپو د فرعون کور ته رسول او هغه ذات ته بچ کړی وی نو هغه ذات به دا کشته هم بچ کوي دویم اعتراض دی وکړو چې سړی دی وژنلو نو اے موسی علیہ السلام وقتلت نفسا فنجیناک من الغم دریم اعتراض دی داو کو چې استاجی
مفت خلق لکارونه کې نو تاولی مفت د شعیب علیہ السلام لونو لا د کوی نو بنوی راوچت کړي ما خطبکما قال موسی علیہ السلام په وړاندې کارونه کیږي هغه ته پته نشتا مولانا روم اخره کې خبره راغونډه کړه وی علم موسی چون که شد در غیب و بن علم منشی کیب ود ارجمنا وی د موسی علیہ السلام غنتلوی پیغمبر علم غیبو کې بنش په پټو باندې خبر نشو وی د دې زمانی منګکوري بس علمي دا غټو غټو پیرانو ته مولانا روم منګکان وی کنه او منګکا ستاس علم دے چې ته د سبا ورځې خبر ورکې آج کا ستارہ کیا کہتے ہیں کنه سو اخبار کې مراد او منګکوریا راشه لاسو ګورا خپل لاسو ګورا ستا لاس کې سدي ترسو بر سپیر وخت کې زندگی تیرے علم منشی کیب ود ارجمنا موسی علیہ السلام وانت پیغمبر په پټو نه پوهېدو او منګکوریا تس په پټو پوهېږي الله دې د عمل توفیق نصیب کی آخر دعوانا ان الحمد لله رب